Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ترماس خان لوخړه صاحب، او نن زه تاسو ته بیا یو وارې په خپل پروګرام کې په خپله خوندور مشاعره کې د زړه د کومې نه په خیر راغلی ویم. نن هم زموږ سره داسې حضرات راغلي دي چې د هغوی نه به مونږ دغه مات ګوټ شعرونه اورو، خو مخکې زه ځم د هغوی پردن تعارف ته. زموږ سره چې کوم پیله میلمه موجود دی کچماچو کامران صاحب. مننه ډېره مننه. په دویم نمبر زموږ سره موجود دی اکسپیل پانډا میل صاحب. ډېره مننه. دریم نمبر باندې زموږ ډانکوپال ترپال صاحب موجود دی. تشکر صدر صاحب. څلورم نمبر باندې زموږ نیازبین ملګری بادامګل شوپړک صاحب موجود دی. مهرباني ده. پنځم نمبر باندې زموږ سره موجود دی چوپال فامال صاحب. مننه جی مننه. او شپږم نمبر باندې زموږ سره موجود دی ستلای خان ځان نصیب. مننه کوم. اوم نمبر باندې زموږ پشکال سوکړه صاحب موجود دی. مهرباني. زموږ اول خپل نوی ملګری کچماچو کامران صاحب ته راځو او دغه نه بس شاړ غونډه تاسو کوو، بیا دغه مات ګوت شعر او د دې مخکې تاسو کومه چې نوم امرسته دی او تخلص هم مخکې دی. څه وجه کېدای شي؟ اصل کې زما خپل نوم کچماچو دی او تخلص راته کامران صاحب میناو شوی دی. ما یو څو شعرونه لیکلي دي او زړه مې غواړي چې تاسو سره وړاندې کړم. نو ډېره مننه دي. ارخواته هریالي ده زه تبایم. مننه. ارخواته هریالي ده زه تبایم، د هر چا پکې یاري ده زه تبایم. ارخواته هریالي ده زه تبایم، د هر چا پکې یاري ده زه تبایم. پرون مې مننه جی، پرون مې سقر کېدونکي ته منت وکړو، پرون مې سقر کېدونکي ته منت وکړو ملګرو، ستا لور مې کمزوري ده زه تبایم. دویم نمبر چې زموږ کوم ښاغلی دی اکسپیل پانډا میل صاحب. ډېره مننه لوخړه صاحب. اصل کې د مله ډېر خلک تپوس کوي چې د اکسپیل مطلب څه دی. د دې مطلب دا دی چې لکه سنډافیل، خو اصل کې د پښتو کې دا نوم ډېر بدې راتلو، ما ځان له انګلیش ته واړه. اوس یو څو شعرونه رسکول غواړم. یخنۍ کې وي ارمان زما، یخنۍ کې وي ارمان زما، اور کمبل کباب تیکې، ذوق به وي خوراک نه پس، आवाज غزل رباب ټپې. خو یقینا زموږ په خوله کې اوبه هم راوځي. خو بهرحال اوس موږ ځو خپل څلورم ملګري ته ډانکوپال ترپال صاحب، چونکې نوی شاعر دی نو بهرحال څه شاعري لږه ماته ګوډه ده، خو ځو او هغه نه شاعري اورو. زه به خپل یو څو مات ګوډ شعرونه شریک کړم. ملګرو سره راغله او د بیرې خواله راغله. لوخړه صاحب ملګرو سره راغله او د بیرې خواله راغله. پاسې مشران ناستي، आवाज یې راته راکړو، आवाज یې راته راکړو، بیزه وه ماله راغله. واه واه. په څلورم نمبر باندې زموږ ګران ملګری بادامګل شومپړک صاحب موجود دی. مهرباني لوخړه صاحب. ګور به تاسو خو به زما شعرونه اورېدلي، خو یو څو شعرونه دي چې هغه د ملګرو ډېر خوښ شوي دي، ویې وایه نو زه هغه عرض کوم. ماشومان که شیطانان دي رانه وړي، ماشومان که شیطانان دي رانه وړي، همونه شلتالان وي کامرده. او راته وښایه ملا صاحب څه ترکیب و، او راته وښایه ملا صاحب څه ترکیب و، څه تعویض ساختونه دم وي که اوس مونږ چې کوم د خپل پنځم ملګري چوپال فامال صاحب د ځو. ما به چې کله هم د پیاز سره ډوډۍ خوړله او څه ښایسته و، خو ما په ورځ کې به روپۍ خوړله. ساده باده خوراک و دا نخرې پخوا خو نه وي، ساده باده خوراک و دا نخرې پخوا خو نه وي. ما به په اشتري کې خطا کې پیشوګۍ خوړله.
دا و زموږ ملګری چوپال پامال صاحب او اوس مونږ ځو خپل بل ملګري ته ستلی خان ځان صاحب ته. مننه کوم لوخړه صاحب چې تاسو زما په تعریف باندې ځان دومره ګناهګار کو. زه غواړم چې په پروګرام کې خپله یو قطعه شریکه کړم. قطعه چې ملګرو سبې وخت بوډاګان شو، ملګرو سبې وخت بوډاګان شو، په 50 کیلو ټیپر والوګان شو. بیا نشته. تش غریب په کتابارې ستلی خانه، تش غریب په کتابارې ستلی خانه، دا مالدار به کې غټسټي سنډګان شو. خوشحال سوکړه صاحب. مهرباني لوخړه صاحب زه به ستاسو سره خپل کلام شیر کړم. ارشاد کیجی. ارشاد. بیګاره لا خوب نه راتلو په خوا کې مې پرته وه. تاسو لږ صبر خو کوئ که نه. بیګاره له خوب نه راتلو په خوا کې مې پرته وه، په پونده باندې سوری وه ستا د نیا غجوره. غلی کښېنه نور څه مه وایه. ترپال صاحب چپ شه، غلی کښېنه نور څه مه وایه. کشر یې په هره خبره ښه وایه، کشر یې په هره خبره ښه وایه. هر وخت خوږې خبرې خوند نه کړي. هر وخت ډنکو پال صاحب هر وخت خوږې خبرې خوند نه کړي. دې بعضو نومونو ته خطره ښه وایه.